MS Office first lecture MS Office program open کیږي څنګه. لومړی طریقه دا ده چې د وینډو بټن به کلیک کړئ، دلته به راشئ MS Word کو اوپن کوئ تاسو، او پاور پوینټ اوپن کوئ، ایکسل اوپن کوئ. هر یو پروګرام چې اوپن کوئ نو د دې وینډو آپشن نه به د دې ځای نه به تاسو ته اوپن کیږي. فرض کړه نن موږ د MS Office first lecture کوو، MS Word به د دې ځای نه موږ اوپن کوو. د دې دویمه طریقه دا ده چې په وینډو بټن به د کیبورډ نه پریس کړئ، وینډو پلس آر به د کیبورډ نه پریس کړئ او به لیکئ WinWord 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 به ولیکئ او اوکې به کړئ. نو دا دویمه طریقه شوه د پروګرام اوپن کېدو. د پروګرام اوپن کېدو دریمه طریقه دا ده چې په سکرین بار رایټ کلیک وکړئ او نیو ته به راشئ. نیو چې کلیک کو دلته چې تاسو کوم پروګرام اوپن کوئ هغه اوپن کولی شئ. فرض کړه دلته موږ د مایکروسافټ ورډ اوپن کوو، نو دا د راغلی مایکروسافټ ورډ به موږ په دې ډیسکټاپ باندې شو د دې ځای نه موږ دا د پروګرام اوپن کېدو دریمه طریقه ده. اوس په نن به موږ کوو هوم ټیب کې موږ سره دی کټ، کاپي، فارمیټ، پرنټر او پیسټ. پهلا آپشن دی موږ سره کټ پسند کو. فار ایگزامپل ما ولیکو یو نوم چې ارسه تاسو لیکئ MOHSIN محسن محسن خان مې ولیکو. فرض کړه دا تاسو د دې ځای نه کټ کوئ نو دې ځای باندې په کټ په کلیک کوئ، دا به ختم شي. اوس تاسو مرضي ده چې کوم ځای کې تاسو پیسټ کوئ، په کوم پیج کې په کوم ځای باندې تاسو پیسټ کوئ نو پیسټ کولی شئ. نو په دې راوشئ، دې پیسټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به پیسټ کړئ. کنټرول وی شارټ کټ دی، اوم پیسټ شو او چې په دې ځای کلیک وکړئ اوم پیسټ کېږي. دا دی په پیسټ په کلیک کړئ نو پیسټ کېږي. دویم آپشن دی موږ سره کاپي مطلب د دې یو بل کاپي جوړول دی، یو ډاکومنټس. محسن نوم ولیکو، اوس په کاپي دې له کاپي جوړوي. فار ایگزامپل تاسو سره یو ډاکومنټس دی د هغې کاپي جوړوي، نو هغې دپاره به دلته په کاپي کلیک کړي. اوس ستا مرضي ده چې څونه کاپیانې جوړوي. د کاپي شارټ کټ چې کوم دی کنټرول سی دی او ډایرکټ هم د دې ځای نه کولی شي. کنټرول سی یې شارټ کټ دی او پیسټ به کې چې کاپي کو نو بیا به پیسټ کوئ. پیسټ کنټرول وی سره دا د دې شارټ کټ دی کنټرول وی. او بل شارټ کټ د دې ځای نه دا آپشن باندې چې ودرېږئ هم تاسو ته شارټ کټ ښیي. دریم آپشن دا دی فارمیټ پوینټر هغه آپشن دی چې تاسو د لیکلو له خپل ډاکومنټس له کلر ورکوئ. چې سنګل کلیک پې وکئ دلته دا دی هایلایټ کې موږ کلر راواغستو نو دا به اوس یو سنګل سره به دا یو آپشن له کلر ورکوئ، دوله به نه ورکوئ. او ډبل کلیک سره به دا چې څومره ډاکومنټس له تاسو کلر ورکوئ نو ورکولی شي. ستاسو مرضي ده، پر ډبل کلیک باندې به دا د ټولو له چې څومره کلر تاسو ورکوئ، په سنګل کلیک به دا یو پیرا یو هیډنګ له کلر ورکولی شي. دې نه بعد دی موږ سره فار ایگزامپل زه به لیکلو کوم ایکول رینډ RAND دا MS Word کې موږ سره خپل لیکلي پراته دي پیراګرافس. فرض کا دې له موږ یو سټایل ورکوو چې کوم سټایل ستاسو خوښي نو هغه د دې ځای نه لیکلو سټایل ورکولی شئ. کوم یو لفظ ټایم نیو رومن یو سټایل دی دا سټایل ورکوئ. چې کوم یو سټایل تاسو ورکوئ ستاسو مرضي ده. سمپل چې کومي هغه دا پیله آپشن وي. او دې نه بعد لیکلو سایز دا دی چې څومره سایز کې تاسو راغلی لیکلو سایز دی.
نارمل چې کومي هغه باري لیکلو سایز نارمل باري او هډینګ چې کومي هغه 14 هډینګ موږ سره 14 او نارمل لیکلو چې MS Word کې هغه 12 سایز دي زنم تاسو سایز کمول او زیاتول شي بیا نیکسٹ آپشن دی موږ سره بولډ دې سره لیکل بولډ کیږي اټالیک مطلب په ترس کیږي انډرلاین کیږي په لیکل د پاسه لاین چراولې کراس او نیکسٹ آپشن دی موږ سره x2 x square دا موږ دلته ولیکو فار ایگزامپل x ور سره ولیکو 5 اول به دا بولډ اټالیک وغیرہ ختم کړو x 5 پر اس کا موږ ولیکو دا x سلیکټ کا دا آپشن چې کوم د x ولیکا سکوير بشي سبسکرپټ او سوپرسکرپټ دي ته د خپل نمونه ارس ورکړي شارټکټ هم ور سر ورکړي دي شارټکټ څه دي کنټرول شفت پلس کنټرول شفت او د کیبورډ نه ور سره پلس شارټکټ څه خپل ورکړي د دې شارټکټ څه سوپرسکرپټ څه سبسکرایب کنټرول شفت پلس د دې شارټکټ دا موږ سره د لیکلو سټایل چې کوم سټایل په ته اپلای کې په یو لیکلو باندې چار ستا لیکلي فار ایگزامپل محسن دی په دې ځای یو سټایل اپلای کوم دا دی A اپلای کې B اپلای کې یله موږ دا سټایل ورکو د دې لا आउटलाइन ना वाले आउटलाइन पर क्लिक की सिंपल सिलेक्शन जरूरी दे चाहिए कमांड करने के लगे तो पर सिलेक्शन भी लाजिमी दे नो देवाने ऑप्शन द वर्ड स्टाइल ले कम से उड़ने चाहिए दामख के तास तारा मख के डिटेल सर का और राजी है ऑप्शन दामन सर दे सेंटेंस दामन सर दे कि ओबल ऑप्शन दे द क्लीन फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेट थे क्लियर फॉर्मेट से कम दे नो दा चिता यो डॉक्यूमेंट्स ला कम बाने स्टाइल ना अप्लाई करी आगते हाथ में फॉर एग्जांपल हम ऑप्शन दे दा बोर्ड दे नो पे फॉर्मेट क्लिक होगा दा सिंपल ऑप्शन तराशी دا ऑप्शन چې کوم دی دا فونट کلر د لیکلو لرنګ ورکوي فونट کلر دی دا چې کوم دی فونट کلر لیکلو سلیکټ دي ځنه په فونट کلر اپلای کولای شي کو بلیک کې د دې ځنه آپشن دی پکې دا به بلیک شي دین نیکسٹ یو بل په دا ټول پیج لا کلر کې څومره ځکه چې لیکل لی اغلا کلر ورکړی دی کم کلر تاسو خو هغه کلر ورکولای شي بیا دلته موږ سره دی یو آپشن دا بولټس دي مختلف بولټس دي لیکل زیب لیکل به سلیکټ کړئ دیتا مخکې نه او بس دا بولټس په اپلای کړئ هر پیراګراف ته یو بولټس ورکړی شو 1 2 3 ورکوي دې ځنه 1 2 3 ورکولای شي هر پیراګراف ته ورکولای شي هر لاین ته ورکولای شي چې کوم تاسو مرزي ده چې څنګه اپلای کولای شي کوم سټایل اپلای کولای شي دا به سنټر ته شي لیکل دا به نورم سایډ ته شي دا به کې لاین سپیسینګ راولي لاینونو کې بیا موږ سره دا د دې دې بس موږ سره د یو کمانډ ایکوال رن دنه موږ دا فارمټینګ ختم کو نیکسٹ آپشن دې موږ سره لاین سپیسینګ لاینونو د سپیس چې ورکوار څومره سل نارمل 1.15 دي 1 ورکوي
نارمل چې کوم دا دی چې کوم یو ستاسو څومره سپیس ورکوئ کوم هم خوښي بیا لیکل لیفټ رایټ ته ځي اوس د ټول پیج له کلر ورکوئ څومره ځای کې چې لیکل شوي هغه ځای له کلر ورکولی شئ نو کلر به ترې ختم شي بارډر ورکولی شئ دې ځای نه تاسو سره دا د بارډر آپشن دی چې کوم هاریزونټل ډرا ټیبل هم کولی شئ ویو ګایډ لاین هم کولی شئ په دې آپشن نه بارډر ختمول غواړئ نو بارډر یې کړئ ascending descending order and descending for example موږ سره 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی دا موږ سره دی ascending کې دې ځای نه ascending descending کولی شئ ABC هم کنورټ کېږي 1 2 3 تاسو لیکلی شئ په اوکې به کلیک کوئ descending order شو ascending کې ascending به کلیک کوئ دلته به اوکې کوئ واپس په ascending ته راشي دا آپشن اکثر آن شي دا داسې نه ختمیږي دا چې په هر ځای کې په ډاکومنټس کې آن شي نو د هوم ټیب کې به د دې آپشن نه شو هایډ کنټرول پلس سټار شارټکټ هم د کنټرول پلس سټار شارټکټ ته دا دې ځای نه آن کېږي اوس ته ډاکومنټس لیکل ډیلیټ کوه دا به نه ډیلیټ کېږي نو دا به د دې ځای نه دا آپشن بندې او آن کې ټول ډاکومنټس ډیلیټ کولی شئ او چې دا آن وي دا به نه ختمیږي او چې آن وي نه به ختمیږي دې ځای نه آن اف کولی شئ ډاکومنټس ډیلیټ ته نشان با خوشان وي دا به د دې ځای نه دا کلوز کوم اوس دا مختلف سټایلونه دي موږ سره د لیکلو چې کوم سټایل ستاسو غواړئ مختلف سټایلونه دي د لیکلو دې ځای نه هم ورکولی شئ تاسو سټایل چې کوم سټایل ستاسو خوښي کوم فارمیټ هم وایي دا نور سټایلونه دي د لیکلو سیټ کلر کوم کلر خوښي سټایل لیکلو سټایلونه دي مختلف فایند آپشن دی فایند په دې لیکلو کې فار ایگزامپل موږ یو ډاکومنټس لفظ دی دا موږ فایند کوو چې دا کوم ځای کې دی ډاکومنټس دی په فایند به کوو کې کنټرول ای پې شارټ کټ دی موږ فار ایگزامپل ډاکومنټ DOUC ډاکومنټس په کوم ځای کې دی هغه آپشن تاسو ته ریپلیس ډاکومنټس په ریپلیس کا فار ایگزامپل ډاکومنټ ریپلیس کا په محسن MOHS محسن نو ریپلیس آل نو ډاکومنټس په څه ریپلیس شو په محسن آپشن باندې دا موږ سره هوم ټیب هوم مینیو